بسم الله الرحمن الرحیم. زمان سید علی شامیه دی د یوسی تیرات دامان اوسیدونکي او به حیثیت نائب ناظم ویلج کونسل تیرات نائب ناظم زه اول نیا پیغام دا یو ډیر زبردست زمونږ د مسایلو د رسایي لپاره یو زبردست قدم وچت شو. په دې باندې د نیا پیغام ورته زه د زړه د کومې نه مبارکباد پیش کوم او د هغو شکریا ادا کوم چې هغوی د ټولو نه فسټ ټایم باندې هغوی موږ ته د دې زمونږ د مسایلو د رسایي لپاره د اولنۍ نشست مقرر کړو. یو وارې بیا زه د دې ډېر مشکور یم او عوام ته دا ریکویسټ مې دی ټول پاکستانو ته چې د نیا پیغام په ذریعه باندې خپل مسایل اجاګیر کوي او مخې ته بالا حکامو ته رسوي. ماته علي خان مسایل خو که زه درته ووایم د شمار نه بهر دي، ځکه چې زمونږ دا علاقې چې دي دې ته چا توجه نه ده ورکړې او دا ډېره پسماندې علاقې دي. خو به هر حال لکه کله نه چې الیکشن شوی دی او دا نوی سیټ اپ شوی دی نو تر اوسه پورې مونږ هغې کې چې هلې ځلې کوو خو لکه هېڅ هم لا شوي نه دي. خپل ذاتي طور باندې مونږ خو دغه ده چې په علاقه کې د جرګې معرکې او مصلاحتي عمل چې دی هغه جاري دی او د خپل وس مناسب چې زموږ څه کېږي البته انجوز په ذریعه باندې چېرته ټک پک کېږي هغه کېږي او د حکومتي کارونه لا نه دي شروع شوي. البته موږ سره چیف منسټر صاحب او عمران خان یو میټینګ زموږ شو په پېښور کې، هغوی موږ ته لوکوټې تسلیانې راکړې وې چې انشاءالله دا کارونه به موږ شروع کوو. نه تر اوسه پورې خلاصې شوي نه دي، څه لږې پیسې هغه دغه شوي دي، منظور شوي دي، خو هغه هم هغه سکیمونه چې موږ کوم ورکړي دي نو اوسه پورې په التوا کې پراته دي، په هغې باندې کار نه دی شروع. په هر حال نو زه ستاسو د دې نیا پیغام په وساطت سره دا خبره کوم چې د کوم غرض دپاره د عوام د خدمت دپاره حکومت د بلدیاتي نظام نافذ کړی و نو هغه دې هغه پوري طور باندې عملي کړي او دیو ته د دیو اختیارات او د دیو کم فنډز چې دي هغه ریلیز کړي نو خدمت به وکړی شي. خو یو دا خبره هم ده چې نظام نوی نوی دی، په دې باندې مشکلات مخې حکومتي ارکانو ته پکې هم مشکلات دي او موږ ته هم لا تیاره ده. په دویم کال کې امید دی چې زموږ کارکردګي به هغه ډېره زیاته بهتره انشاءالله کوئی زندګي او ژوند بیا تاسو یو ځل بیا هم په دویم کال کې موږ نه تپوس وکړئ نو موږ په خپله کارکردګي تاسو ته وښیو. ماته علي خان د دې په باره کې خو به زه دا ووایم چې حکومت عوام ته د ریلیف ورکولو په غرض باندې هغې سوچونه کوي چې موږ عوام ته ریلیف ورکړو. دا نه چې په هغې باندې یو بوج په ځای بل بوج راځي. د ذاتي طور د خپل ذهن مطابق خبر به زه دا وکړم چې موږ د تحصیل کونسل والا چې دي هغه فیصلې مسلط کوي بغیر د مشورې نه. اوس دغه د دې خلاف یو میټینګ وشو، په هغې کې خو زه نه وم خو زموږ ملګرو هغې ډېر بھرپور مخالفت وکړو او ټي ایم اې ته او تحصیل ناظم ته هغې دا خبره وکړه چې تاسو کارکردګي وښایئ چې تاسو کړي څه دي چې ټکسونه لګوئ، نوې ورځ باندې نوي نوي ټکسونه یي. پاتې شوه دا چې دا کم زمونږ سیاحت والا علاقه ده د نن تاریخه پورې که دیو دا دغه سره د مري سره مشابهت د دې کوي نو د مري حالات دي وګوري. اول دی د مري هغه مناسب انتظاماتو کې د هغې مقدار له خرچې دي وکړي نه بیا سل نه دي د 200 ټکس والي. خو چې دلته حالات دا دي زمونږ د روډونو څه حالات دي هغه زمونږ یو ملګري خبره کوله په دې جومات د خدای پاک کور دی زمونږ د کورونو پرېږده خو د خدای د کور د مخې نه دا ګن بلا چې ټیمو سیبوي تاسو جمع کوئ او مونږ به ګاډې راوړو دا به درکوو. د مدیان ګړۍ جومات سره هغه ډېر د ګندګي پرته ده او خلک په طرف نشي تللی نو ټیمو سیب خو د هغې څه بندوبست ونه کړو
زه دا خبره کوم ستاسو په وساطت سره چې دیو کم مخکینی ټیکسونه اخیستي دي د هغې ریکارډ دی قوم ته وښیي چې دیو کړي څه دي څومره پیسې دیو اخیستي دي څومره دیو لګول دي په کوم ځای کې لګول دي زمونږ یو پول دی رنځړه پول د دامانې په هغې باندې پوره 10-12 کیلو تګ راتګ دی هغه پول یو ځلې مخکې هم دلته کلي کچري وه په هغې کې ما خبره کړې وه ACC بحرین هغې یو اپلیکیشن زمونږ فارورډ کړی دی خو د اوسه پورې پته ونه لګېده خو د تحصیل ناظم یا ټیمې د هغې دپاره هېڅ اقدام اوچت نه کو حال دا دی چې موږ څو پیرې ویل دي چې دوی سره خو فنډ شته دا یو 2 کاله دوی دا ټیکسونه اخیستي دي 1 लाख روپۍ یا 50,000 روپۍ خو با پول لګولی وی هرګز ټول ممبران چې دي هغه دې ته تیار نه دي هرګز تیار نه دي هرګز تیار نه دي او دې دپاره به لکه داسې زموږ ملګرو هم ویلو بل ورځ چې موږ سره بله لار نشته خو موږ به راشو او په دې دفترو کې به خپل ځان ته تیلي ورته کړو نو د هغې د دې جذباتو قدر پکار دی او زه د نیا پیغام په وساطت سره تحصیل ناظم او DMO صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې دیو دې د خپله فیصله فوري طور باندې واپس کړي او که دا واپس نه کړي دا به یو بله یو نوې ایشو جوړه شي او زمونږ سوال بدنصیبي ده چا سترګې ورته لګېدلي چې یو مصیبت نه خلاصېږي بل مصیبت پرې رارواني کله پرې د طالبانو او کله د آرمي او کله د سیلابونو او کله د زلزلو نو زه دیو ته دا سوال کوم چې دا مصیبت زده خلک د نور نه چړي او فوراً دې دا فیصله واپس والي نیا پیغام په وساطت سره تاسو څه پیغام ورکول غواړئ یاره زه خو به دا ووایم مترجي خان چې دا نیا پیغام زمونږ دپاره د پښتنو دپاره خصوصي دا یو ډېر اوچته ذریعه د زمونږ د مشکلاتو جاګیر کېدو دپاره یو اوچته ذریعه جوړه شوه زه په ډېر انتهایي ډېر خوشحاله یم او زه بیا هم د زړه د کومې نه د نیا پیغام والا ته مبارکباد پیش کوم او خراج تحسین پیش کوم او زه خپل اهل وطن والا ته زما دا درخواست دی چې خپل مسایل خپل څه ضروریات هغه د دې نیا پیغام په ذریعه باندې ډاونلوډ کړي او چې دنیا ته هغه ښکاره کېږي او انشاءالله زمونږ به هم دا وعده چې د نیا پیغام سره به مونږ هغه به زمونږ مسایل او یو اجاګر کوي به زمونږ مناسب چې څه خبره راځي هغه به مونږ کوو